که د پنجاب گورنر د سرحد په دوره باندې راشي ولې څوک به څه وایي چې د سرحد دویم گورنر جوړ شو څه خو میلمه دی د پنجاب په گورنرۍ کې چې هغه سره څومره اختیارات دي په هغه ځای کې دي خو دلته د میلمه په حیثیت باندې راغلی دی د سرحد گورنر به مني او د سرحد د گورنر چې کوم قاعده او قانون دی په هغې به چلیږي نو عیسی علیه السلام د خپل وخت پیغمبر وو اوس هم دی خو چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې تشریف راوړي نو هغه به هغه خپله پیغمبري نه چلی او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت باندې به عمل په خپل هم کوي او په بل باندې به هم کوي نو جدید پیغمبر نه راځي د نبوت سلسله د رسالت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوره شوې ده د آسمانی کتابونو سلسله هغه په قرآن پاک باندې پوره شوله 100 آسمانی کتابونه دي آخري کتاب چې د ټولو د پاسه پروت دی هغه قرآن پاک دی نو قرآن پاک د تمام آسمانی کتابونو خلاصہ او نچوڑ دی او د دې ټول قرآن شریف خلاصہ او نچوڑ دا پدې بسم الله او پدې سورۃ فاتحه کې الله را جمع اول په سورۃ فاتحه کې او د سورۃ فاتحه ټول خلاصہ او نچوڑ بیا په بسم الله کې دی نو بسم الله لکه چې د تمام آسمانی کتابونو نچوڑ او خلاصه شوه او دې کې ډېر زیات برکات دي په دې بسم الله کې دې یو بسم الله کې بشمیره فائدې دي برکتونه دي خو په درون نظر ورته وګوره د قدر او د عزت په نظر ورته وګوره نو په دې بسم الله کې ستا تمام عرصه پوره کیږي او که بسم الله ته ساجت دی که څوک داسې دی په کې څه ضرورت دی بسم الله څه شی دی نه که داسې د بې ادبه الفاظ وي او په زړه کې دا خیال راغی نو دی به د ایمان نه خلاص شي د آدم علیه السلام د پیدایش نه وړاندې دا ابلیس چې دی نو دی د فرشتو په ډله کې شامل و ابلیس د فرشتو ډله کې شامل و او دی به جنت ته ته په جنت کې هر طرف ته ګرځېدلی دی سیل یې کړی دی خو په جنت کې یوه کمره وه او هغې کمرې ته جرنده پرته وه شیطان هر ځای ته رسېدلی و خو دغه کمره یې لیدلې نه وه اوس په دې کمره کې دننه څه دي نو د ده خواهش و چې زه دا ووینم چې دې کمره کې څه وي نو دا الله ته درخواست وکوي د دې کمرې راته اجازه ته که چې دې ته دننه ورشم دا ور بلې دا آزاد کو زه دننه ورشم د ښکلی ځای د لیدو د هر چا شوق وي بیت الله شریف د هر مسلمان د زړه خواهش دی چې وی ویني او چې وی ویني نو بیا دا خواهش چې لږ دننه ورشم خو د هر چا د اختیار کار نه دی د دنیا بادشاهان د هغه ځای د بادشاه په حکم باندې د بیت الله دروازه ورته کولو شي دننه لاړ شي او په هغې کې مونځ وکړي دعا وکړي دا نور حاجیان دي د لرې نه تماشه کوي نږدې ورځي پولیس والا ولاړی نه پرېږدي ورته بختور وي چې دغې کوټې ته د مبارک مقام ته ورننوځي نو دغسې د شیطان هم یو خواهش ښکاره کړي چې یا الله دا ښکلې کوټه ده او د بهر نه جرنده ده بار نه وینم خو دلنه ورتلل غواړم اجازت وکړه وی الله پاک ورته حکم وکړه چې 2000 کاله به عبادت وکړي نو بیا به دې وردننه کړم وی دې شیطان په دې جنت کې عبادت 2000 کاله وکړو او د هغې نه پس اجازت وشو چې د دې کمرې ته ورننوځه هغې کمرې ته چې ورننوته نو یو تختې وه په هغې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم نور څه نو په یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم
دا شیطان دننه وګرځي او بسم الله ولې په لکه هو دا 2000 کاله میله بیله دې د پاره دې کې سړي هغه بسم الله ته پدرون نظر اونکه چې له بیله دې له 2000 کاله تیر کړل دې زړه کې راغل الله پزړونو خبردار دی چې د پزړه کې دا خبر رااله چې د بسم الله سپکاوي راغې د الله په علم کې دې دغه وخت نه کافر شو خلا په خله ښکارا کړی نه نو د کفر اعلان نه کیږي نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو په امتحان کې فرشته ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب شو نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیہ السلام ته سجده وکړي نو فسجد الملائکه كلهم اجمعون دې ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړه ټولو فرشتو سجده وکړه خو دې شیطان اونکړه ابا واستكبر ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه واستكبر ځان لوی وګڼه وکانه من الکافرین د کان یو معنی ده چې و دی د کافرانو نه وو یا دویمه معنی ده چې شو دی د کافرانو نه نو دا و دی د کافرانو نه هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلیو او هغه وخت کې هویله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تیر کړي دي هغه وخت کې دی کافر شو د الله په علم کې دی د کافرانو نه وو کان من الکافرین دیو د کافرانو نه او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله انکار یې وکړ نو کان من الکافرین صار من الکافرین اوس دی د کافرو نه شو یعنی اوس ښکاره شو کفر یې ښکاره شو که نه دی د پخوانه کافرو نو د بسم الله بې ادبي کړې وه نو دی حد ته رسېدلی دی نو بې ادبي به څوک نه کوي د بسم الله او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي رحمتونه دي په دې بسم الله کې بوتان د کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو نو د بت نوم به واغشته چې د فلانی بت په نوم باندې شروع کوم بسم الله ته د لات په نوم شروع کوم بسم المنات د منات په نوم باندې شروع کوم نو لات منات عزا هبل نایلا وغیرہ دا د دې خدایانو نو د دغه بوتانو نوم به اغشته چې د فلانی نوم فلانی بت په نوم باندې شروع کوم نو چې کله اسلامی دور راغی نو پیغمبر علیه السلام با د بوتانو د نوم په ځای باندې وی بسمک اللهم یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم بسمک اللهم یا الله زه شروع کوم او ستا په نوم شروع کوم د بوتانو په نوم باندې شروع نه کوم نو صحابه کرامو چې بس کار شروع کو نو به وی چې بسمک اللهم الله ستا په نوم باندې شروع کوم دا ابتدائی دورو بیا وروسته قرآن پاک کې بسم الله نازله شوله بسم الله الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیه السلام د بسمک اللهم په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړل په خپله هم په وینا کې هم لیکلو کې هم او صحابه کرامو ته تعلیم ورکړه چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ کم یو کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شو نو دغه کار کې به خیر او برکت نه وي دا کار به لنډی بوچی وي چې بغیر د بسم الله نه کم کار شروع کېږي دا کار لنډی بوچی دا بے برکت کار به وي نو که په یو کار کې برکت غواړې نو هغې دپاره بسم الله به مخکې ووایې نو دا کار به برکتی شي خوراک چې کې
نو دې کې به بسم الله اوې نو ستا دې خوراک کې به دومره خیر او برکت راشي چې ستا بدن کې به طاقت پیدا شي او د عبادت شوق به دې ورسره هم پیدا شي عبادت به اخلاص سره کې دا به د بسم الله برکت وي خو انسان کمزور دی غفلت پر راځي نو که یو انسان خوراک ته کېناسته او دنه بسم الله ای روا او دې منځ کې وریاده شوله اوس به بسم الله وایي بسم الله اوله و آخره دا الله په نوم شروع کوم د اول نه هم او تر اخر نه هم مخکې رستو ارزه کې د الله په نوم باندې شروع کومه اوس هغه تلې برکت به واپس راشي پیغمبر علیہ السلام مرګرو سره طعام ته کېناسته یو باندې والا سړی راغی لکه چې چا رازغلولی داسې تیز راغی یا چا راښکه چې راځه شابه راشه او په خوراک کې لاس کېښوده بسم الله ونه ویله پیغمبر علیہ السلام فوراً د هغه لاس ونیوه وی بسم الله ووایه هغه بسم الله وویله لږ ساعت پس یو ماشومه جینۍ راغله هم دقسې تیز رفتار کې راغله لکه چې چا راښ کله چې راشه دی ته یا چا روز غلوله او چې څنګه راغله هغې په طعام باندې لاس کېښوده فوراً پیغمبر علیه السلام د هغې لاس هم ونیو وی بسم الله ووایه طعام وخوړی شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې دا دوه کسان شیطان راولېږل دا سړی او دا ماشومه شیطان راولېږل چې د طعام کې بغیر بسم الله شروع وکړه چې برکت ته شیطان واخلي او دا کوم مسلمانان طعام ته ناسي چې دوی ته برکت حاصل نشي وایي ما د دواړو لاس ونیوه چې هغه شیطاني حرکت اپورته شي او دې طعام کې الله برکت واچي او د دې خوړونکو خلکو په بدن کې طاعت او طاقت پیدا شي دا الله طاعت تابعداري وکړي دې بسم الله کې برکت دی او داس رام پټول خلق کوي او نیت ولا کول پکار دیو کنه بسم الله وتعالى پکار دیو کنه نو نیت بکې چې ته او داس رام کینو مخکې نیت وکا سنیت بکې دا او داس رام دی له کومه چې دا موږ کول را ته رواشي بدا دې لکه راو صدا دې نیت دی او داس کومه دې لپاره چې موږ کول را ته رواشي ځکه بغیر دا او داس موږ روانه دی نو داس دې لکم چې موږ کول را ته رواشي تیمم چې کین هغه کې سوی نویت ان اتیمم نیت کوم قصد او اراده کوم ان اتیمم چې تیمم وکم تیمم سلکم لرفع الحدث چې به او د سلری شي ول استباحه الصلاه موږ کول مباح شي دله تیمم کې تیمم کوم دې د پاره چې موږ کول راته رواشي به او د سیرانه لري هم دغه الفاظ کې په او داس کې وینم ټیک دی نویت ان اتوضا نیت کوم قصد اراده کوم ان اتوضا چې او داس کوم لرفع الحدث چې به او د سیرانه لري شي ول استباحه الصلاه مذکور را ترواشي کدا الفاظ ګرانی نو ساده پښتو کې خو ویل شي چې دا داس چر ادم منځره پاره کومه دغه نه خو بل ویل شي پزړه کې دی وای په خله دی وای او دا چر ادم کوم منځره پاره د نیت شو اوس به بسم الله وای دا بسم الله برکت دی داري چې بغیر بسم الله تکم او داس چر ادم کې نو دا کم اندامونه چې دی اوینځل بس دقه پاک شو خو چې بسم الله دی وسره ویلا نو د دې برکت دار چې د سر نخپو پورې ټول بدن دی پاک شو د سر د ویختونه د خپو د قچ ګوتو پورې اورسېګا هر جز د بدن دی پاک شو د بسم الله برکت شو بسم الله وایا دیکھ با اللہ پاک خیر و برکت در کئی درلا ہر کار چه شورو که نو بسم اللہ وایا کور تا ننوزی نو بسم اللہ وایا کور نرا اوزی نو بسم اللہ وایا چه کٹ تا پریوزی نو بسم اللہ وایا کور کی ڈیوہ مڑکے بلا پورار دراغی مڑکول کے
بٹن وے نو بسم اللہ وایا د دې بسم الله برکت به ته ووینستا جن کې ټول خیر او برکت دی. ګوره د نوح علیه السلام زمانه کې یو عظیم طوفان راغی او ټوله دنیا پکې ډوبه شوه، خو د نوح علیه السلام ملګري په کشتۍ کې چې ناستو هغوی بچ شو، هغوی بسم الله ویلې وه. هغه وخت بسم الله دا وه چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. ته هم هر کار چې شروع کې په بسم الله یې شروع کا، امید ده چې ټول کارونه به الله پاک ډېر خیر او برکت سره تر سره کی. تفسیر کبیر لیکلی عیسی علیہ السلام په یو قبرستان باندې راغی، یو مړی قبر کې عذاب کې مبتلا یې ولیدو او څه موده پس بیا په دغه ځای چې راغی هماغه مړی خوشحاله و. نو عیسی علیہ السلام د الله پاک نه تپوس وکړو چې دې بنده باندې مخکې ډېر تکلیف و اوس دا راحت دی، نو دا ولې؟ وی الله پاک ورته وفرمایل چې د ده ماشوم بچی اوس استاس ته کېناست او بسم الله یې ویلې ده. نو چې د ده ماشوم بچی په ماشومه ژبه ما په الله رحمان رحیم یادوي او زه د دې ماشوم پلار له عذاب ورکوم، نو ما له حیا راځي، د ماشوم د بسم الله د برکته مې وله دا پلار وبخو. ماشوم لا پسې پوهېږم نه، خو بسم الله یې ویلې ده، د ماشوم د بسم الله دا برکت دی چې پلار یې د عذاب نه الله پاک بچ کړی دی. فرعون ظالم بادشاہ د خدای دعوه نه وکړي، دغه زمانه کې ځان له یو محل جوړ کړو، د هغې په دروازه بهر یې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې نه وروستو سرکشي زیاتېده تر دې حده وی زه خدای انا ربکم الاعلی. موسی علیہ السلام الله را ولیږه او ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړه، خو په ده اثر ونه شو. نو موسی علیہ السلام الله پاک ته عرض وکړه، وی یا الله په دې سړي مې ډېر محنت وکړو خو ما ته ده کې هېڅ خیر هم نه ښکاره کېږي. وی الله پاک ورته وفرمیل موسی علیہ السلام ته شاید چې ته